سورة البقرة آية نمبر 226. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. روح الله تعالی دلته کې مدینه منوره ته چې صحابه کرام کله هجرت وکړو و الله تعالی د هغوی د تربیت لپاره قسم احکامات را لېږل. د دینه مخکې الله تعالی د قسم بحث فرمایو چې ګوره کم قسم کې کفاره ده او په کم قسم کې ګناه ده، او الله تعالی د قسم 3 قسمونه ذکر کړه چې یو یمین لغو ده، یو یمین غموس ده، یو یمین منعقده ده. وس الله تعالی په دې آیات کې د قسم یو بل قسم ذکر کړي او هغه د څه ده چې دې ته په شریعت کې ایلا ویل کېږي. لکه الله تعالی فرمایي للذین یؤلون، هغه خلک چې ایلا کوي. ایلا څه ته ویل کېږي؟ دا اصل کې د زمانه جاهلیت نه یو رواج را روانو چې یو سړي به دا خبره وکړه چې خپل بیبي ته به قسم وخورو چې قسم په الله چې زبستا سره تعلق نه ساتم، نو دې ته ایلا ویل کېده. خدا چې دې سړي به دا قسم وخورو نو بیا به دا همیشه د پاره دا زنانه په د باندې هغه حرام وه. وس خلکو به څه چل کوو؟ خلکو به څه چل کوو چې خپل زنانه ته به قسم وخورو نو بیا به څه وخته پورې د هغې سره خبرې اترې تعلق هغه قایم کو، بیا به دې بند شو، بیا به قایم کو، بیا به بند شو، نو بس هغه به ځوړنده ساتلې وه، نه به پرېښوده او نه به صحیح هغه د کوروالۍ په نظر به ورته کتل. د شریعت په هغې کې یو ترمیم راویستو. شریعت دا خبره وکړه چې ګوره ایلا به اوس دې ته ویلی کېږي چې یو سړي قسم وخوړو او د ده وخت معین او معلوم نه دی، خو بس داسې وي چې قسم په الله چې ښځې به ستا سره تعلق نه ساتم. نو چې دا خبره یې وکړه او د تعلق نه مطلب هغه خاص تعلق دی چې هغه قسم یې ورته وخوړو، اوس چې دی نو دا ایلا شوه. نو په دې کې به څه خبره وي؟ په دې کې به دا خبره وي که چېرته کې دې سړي د دې خپل کور والا سره تعلق واپس قایم کو نو دا یو قسم دی. نو چې قسم یې مات شو نو دا به کفاره ورکوي. لکه پرون وی د قسم کفاره دا ده چې دا به داسې چل کوي چې غلام به ازادوي، که غلام نه وي نو 10 مسکینان ته به 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي، یا به داسې کوي چې کپړې به ورته ورکوي، او که دا نه وي نو 3 روژې به نیسي. نو که یو سړي خپل کور والا ته وخت معلوم نه کو، وخت معین نه کو، خو بس ورته مطلق دا خبره وکړه چې قسم په الله چې بس زه به ستا سره تعلق نه ساتم. اوس چې کله مو سره تعلق قایم کو نو دې به کفاره ورکوي او دا په ده باندې لازم شو. یو دویم دا دی چې که چېرته کې یو سړي 4 میاشتې یادې کړې، ایلا اصل کې دا صورت دی چې یو سړي به خپل ښځې ته دا خبره وکړه چې زه به ستا سره 4 میاشتې تعلق نه قایموم. اوس شریعت وایي که چېرته کې د 4 میاشتو کې دننه ده خپل کور والا سره تعلق هغه قایم کو، نو بیا که خبره شو چې قسم یې مات کو نو دا به 10 مسکینان ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي، یا به کپړې ورکوي، او یا به 3 روژې نیسي. یا دریم صورت یې دا دی چې یو انسان راولګېد او خپل کور والا ته د 4 میاشتو نه زیات یادې کړې چې 8 میاشتې، 9 میاشتې، 6 میاشتې دی ورته یادې کړې. نو د دې هم دقه مسله ده چې که دا په دې 4 میاشتو کې یا په دغه میاشتو کې تعلق قایم کو نو دی به کفاره ورکوي.
او کپرس کا په دې دریو صورتونو کې که وخت نو مقرر کړي که څلور میاشتې مقرر کړي که څلور میاشتو نه سیواو او د خپل قسم پوره کو هغه وخت ورسېدو د خپل کور ولا سره خبرې اترې ونه کړې تعلق قائم نکو نو اوس په دې کې د علماو دوه قول دي جمهور علما او احناف دا وایي چې بس اتوماتیکلی طلاق باین واقع شو طلاق باین مطلب دا ده چې دا خزا دنه په دوه طلاق باندې طلاق شو اتوماتیکلی ور په خلاصه ځان خبره پوهه کوي یو سره راولګي د خپل خزې ته قسم وخورو زما سره تعلق نه قائموم سلور میاشتې یا د سلور میاشتو نه سیوا یا مطلق خبره وکړي تعلق با سر نقص قائموم اوس که به د مینس کې د تعلق قائم کو خو بس کفاره به ورکړي او واپس خپل خزه د سم مسله نشته خو کدا سلور میاشتې تیرې شوې او دې سړي د خپل کور ولا سره تعلق قائم نکو نو اتوماتیکلی بس دا خزه د دنه په طلاق باین سره طلاق شو او د دې سړي سره طلاق وسیو اختیار پاتې شو اوس په دې څه کوي که واپس دی غواړي چې زما د بیبي زما بیبي شي نو اوس په دا واپس نکاح تازه کوي نو نکاح به واپس وتړي په حضور د گواهانو نو واپس بیبي شوه خو طلاق سره یو اختیار پاتې شو کدینه بعد خپل خطا شو په ګډ کې وته مو چې یو طلاق نو بس بیا به تللی بیا خبره ختمه او ډیر علماء کرام داسې وایي چې نه اصل کې کچرته کې دا د څلور میاشتې قسم هم خوړلی او دې تعلق سره قائم هم نکو او وخت تیر شو وای دا به بیا قاضي ته پیش شي او قاضي به په دې انسان باندې زور راولي چې شابه تا خو لکه څلور میاشتې یادې کړې او څلور میاشتو کې تا خپل قسم مات نکو نو شابه خپل خزله طلاق ورکا نو قاضي به په زور باندې یادنه چې د هغه طلاق اختیار واخلي او د خپل بیبي په هغه طلاق کوي خو کپرس کې یو سړی دې چل وکړو چې هغه د څلور میاشتو نه په کومه باندې قسم وخورو لکه مثلا خپل بیبي ته وی چې زه به یو میاشت سره تعلق نه قائموم لس ورځې به نه قائموم دو میاشتې به نه قائموم د څلور میاشتو نه په کومه اوس په شریعت کې دا ایلا اصل کې نه ده قسم دې خدای ایلا نه ده څه مطلب شو مطلب دا شو چې کچرته کې دا سړی راولګېدو او دغه میاشت یاد کړی ده او په دې میاشت کې دم نه دا هغه تعلقات قائم کړه نو بس قسم یې مات شو جو کفاره به ورکړي خو که پرس کده خپل میاشت پوره کړه نو یې سم پې نشته ځکه چې ما تاسو ته وویل چې ایلا دې ته ویلی کېږي چې د څلور میاشتو نه سیوایي یا څلور میاشتې اوس د میاشت یاده کړې ده دوی یادې کړې دي نو دا قسم دی نو دا قسم عام سمپل خبره دا ده چې که به دې میاشتو کې دا تعلق قایم کو جو قسم یې مات شو کفاره به ورکوي او که پرس که د خپل قسم یې پوره کو جو هېڅ پې نشته څه مسله نشته او د هغې دلیل دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل بیبیانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه چې غنیمتونه ډېر راځي او اوس مال سیوا شوی دی نو موږ دا خرچه لږه سیوا کړه دا نفقه او دا خرچه سیوا کړه وایي نبی علیه الصلاة والسلام د دوی نه خفه شو او یو میاشته پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جومات کې خیمه لګولې وه او کور ته نه راتلو عمر صاحب پسې لاړو یو پسې لاړو بل پسې لاړو و نبی علیه السلام کور ته نه راتلو بیا نبی علیه الصلاة والسلام راغی او دا خپل قسم یې مات کو او کفاره یې ورکړه خو بیبیانو له اختیار ورکو وایي ګوره زما سره همدقه مال دی او زما سره همدقه خرچه ده که تاسو ډېر مال پکاري ډېرې خرچې هم پکاري نو تاسو ته اختیار دی که بس طلاق اخلی جو زما طلاق واخلی یا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله دا خبره وکړه ورته وویل چې که لاړ شه د خپل مور پلار سره خیر دی مشوره وکړه که ته زما طلاق اخلی نو واخله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې دا داسې خبره نه ده چې زه به د مور پلار سره مشوره کوم یو روپۍ دې هم نه غواړم بلکل په دې کور کې به دقه شانده کې ناست یم خو ستاسو د بیبیتوب نه نه وځم ځکه چې ته پیغمبر بیبي یم او د جنت سردار یم نو ولې ترې وځم نو هغه غریبي برداشت کړه خو د نبي علیه الصلاة والسلام نه طلاق هغه وانه اغوستو او اصل کې بدې کې نبی علیه الصلاة والسلام دې بیبیانو ته یو قسم ادب ورکو چې ګوره زما د دنیا سره څه کار نشته بس زما همدقه شان خرچه ده که بدې کې زما سره ګزاره کولی شئ نو بس صحیح ده پاتې کېږئ که نه شئ کولی بس تاسو لاره جدا ده او زموږ جدا ده او په دې کې د قیامته پورې زنانو ته ترغیب ورکو چې ګوره تاسو به
د خپل خاون مالی حالات ته ګورئ. نو کبرس کې زنانه د سید چې داغه سحر او ماخام چې نو غټه لګي، سحر او ماخام داغه خامخه بهترین خوراک پکار دی. بس دا خاوند هغه بوت وي چې بس کتل ما سره طبيعت نه لګي چې استاله رجودا او زماله رجودا. نو بلې کې زنانو ته ترغیب ورکو چې ګویا د خپل خاوندانو سره گزاره وسره کوي. نو دا په شریعت کې دیتا ایلا ویلې کېږي او تاسو په هغه مسله باندې ما پوهه کې الله تعالی دی وکي چې تاسو په ذهن کې دا خبره اغه ناشته. خو دې ته کې شریعت دا خبره وکړه چې ایلا اصل کې دیته ویلې کېږي چې انسان د سلور میاشتو قسم وخوري نو دې ته ایلا وایي. علما وایي چې ګوره دا سلور میاشتې شریعت ولې یاد کړې؟ وایي دا غي وجه دا ده چې دا سلور میاشتې د یو مدته ده چې باغی کې یو خزه د خپل خاوند محتاج کیږي او یو خاوند د خپل خزه محتاج کیږي. وایي وجه دا ده یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ماسختن نه بعد خپل جامع او بیس بدل کو د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځېدو، معلومات په کول. دا زمونږ د بادشاہانو په شان د کینو چې هغوی په خپل باندې په مزو کې په ایسی کمرو کې نو ته د ګرمۍ پتشته، نو ته د مهنګای پتشته، تاسو ته پتشته. اما کې ورځ کې پارلیمنت کې بده باندې خبره وا چې په پاکستان کې مونږه لکه د مالداري څومره نصاب مقرر کو چې انسان با مالدار متصور کیږي. یو سړي به کیا تجویز پیش کو چې زما تجویز دا د 6000 8000 روپۍ د تنخواه د میاشتې، بس دا مالدار دی څوک پیسې کوي 8000 روپۍ. وس لکه په مزغو کې لک فرق دا چې د سړی شاټونه ورکړي چې خدای تباکه ستا په خپل باندې شي نو 2.5 لک او 3 لک میاشته تا ته دومره پټرول پری دی، تا ته بجلی پری ده، ستا په ارزه باندې ورځه او ته چې زما په گزاره نه کیږي، مراعات مال پکار دی او زما د 8000 روپۍ شوي. اوس لکه دونه دوی مازغه کار نه کوي. او عمر رضی الله تعالی عنہ چې دنو هغه معلومات کول په کوڅو کې به ګرځېدو چې څوک په څه حالت کې، څوک څنګه شپه تیري، د چا کم رزق نشته. دیو جن عمر صاحب بداوي چې کله دریای فرات په غاړه باندې سپید تندې نه مړ شو و الله به د عمر نه تاسو کوي. مګر د ټول پاکستان کې څوک د لوګي نه مړ شو، څوک د تندې نه مړ شو، چا د غربت په وجه نه خودکشي وکړه، نو الله تعالی به د دې حکمرانانو نه تاسو کوي. دا اټل فیصله ده. نو عمر صاحب یو ځل د مدینه منورې په کوڅو کې غش کوو و یو زنانه په کور کې لګیا و اشعار وي چې زما خاوند د چې دینو تلې د بغداد په سفر باندې او وشپا غتیار شوا او زه په کور کې आवाज یم او لکړې را خپل خاوند استایو. د عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا اشعار واورېدا او خيار سړیو مغره نو د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا د عمر صاحب لور ده، اگر او وخت وایزستانه یو دینی مسله دا غي تاسو کوم وي ته زما لوري و د دینی مسلې نن تاسو کوم چې یو خزه د خپل خاوند نه بغیر څومره وخت پورې گزاره کولای شي چې دا ژوند تیرولای شي. و هغه ته چې بابا یو خزه د خپل خاوند نه بغیر سلور میاشتې ژوند تیرولای شي، که سلور میاشتې نه سیوا کیږي نو بیا دا خزه د خپل خاوند پسې خپه کیږي او ژوند نه تیریږي. و عمر رضی الله عنه په هغه ټیم کې بل پاس کو چې نن نه بعد چې څومره مجاهدین په بارډر باندې دي او څومره فوجیان، نو دا غوی د پر قانون دا شو چې سلور میاشتې پوره کیږي دی له بچوټي ورکوي، دا وی برازي کوړه اذن به نور خلق لیږي هغه به سلور میاشتې تیری واپس باغ خپل کور ته راځي. اې نو سم په دې فوج کې قانون دا دی چې 90 دن بعد بتاله شادي شوه انسان له چوټي ورکوي. بیا ستاسو خلک راځي او کنه راځي، خدا د عمر صاحب قانون دی چې سلور میاشتې بعد باغوی مجاهدین کور ته را لېږل. نو دا غینه بعد ځکه شریعت وی چې یو سړی خپل زنان ته قسم وخورو نو سلور میاشتو نه دیتا هغه ایلا ویل کی. نام تور باندې زمون په دې تبلیغ والا ملګرو باندې خلک اعتراض کوي، یره وی ګوره دوی کال لزی او دوی و میاشتو لزی او ګوره بیبي په کور کې د سیناسته ده. وای په شریعت کې خدا ناجایز دی چې یو خاوند خپل بیبي نه سلور میاشتې بهر پاتې شي. نو مته ګوره په دې خبره خو ته اعتراض کې، خو په دې خبره خو ته اعتراض نه کې چې یو سړی تل سعودي عرب ته او 15 کال تیر کړه او 6 کال تیر کړه نو هغه خیر دی. وګه په تبلیغ کې لاړو، مدرسې ته لاړو، نو باغی باندې بیا ته واځي اعتراض کې، نو بیا خدا ظلم دی. او حقیقت کې ظلم دی چې دا کم خلک په مسافرۍ باندې لاړ شي
نو 2 کاله بعد هم راتلی شي، کال بعد هم راتلی شي، مثلا نه نو دوی 15 کاله 6 کاله 9 کاله هغه په مسافرۍ کې تیر کړي. دلته چې اکثر ماشومان بیا هغه نه پېژني چې دا زما پلار دی، ویره څوک به یې نو ماشومان له مینه ورنکړه، بیبي له مینه ورنکړه، مور پلار له یوازې خو پیسې ګټل نه دي که نه. نو دقه خلک هم ګناهګار دي د الله تعالی په نسبت باندې چې دوی وخت ډېر زیات تېروي. نو بهرحال په شریعت کې د یو زنانه حق دا دی چې یو خاوند به د هغې نه 4 میاشتې بهر هغه نه تېروي. 4 میاشتې به کم از کم بعد د خپل بیبي سره هغه رابطه کوي، خبرې اترې به ورسره کوي، او دا د یو بیبي هغه بنیادي حق دی. لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره هغه ثابت کړه او د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو. نو دې آیاتونو کې الله تعالی مسله د ایلا ذکر کوي. ورونو که ډېر پرې پوه نه شوئ او د شریعت مسله خو مو زده کړه چې شریعت کې یو مسله ده چې هغې ته ایلا وایي. نور خیر ډېر مسلې اکثر مونږ طالبانو ته هم وایو، نو هغوی ته خولې وازې نیولي نه پوهېږي پرې. تاسو خو ماشاءالله پوه شوئ پرې، و کم از کم دومره ته پته ولګي چې په قرآن مجید کې یو مسله ده او هغه مسلې ته ایلا ویلی کېږي. ایلا څه ته ویلی کېږي چې یو سړی خپل بیبي ته قسم وخوري چې زه به 4 میاشتې ستا سره تعلق نه ساتم، دې ته ایلا وایي. اوس که دا 4 میاشتو کې دننه ورسره تعلق قایم کړو نو کفاره به ورکوي، او که دا 4 میاشتې تېرې شوې نو بس دا ښځه پرېږدي نو دا طلاقېږي په 2 طلاقو سره. بس دغه صفا مسله ده، دغه خبره ده. للذین د هغه خلکو دپاره یؤلون چې قسم خوري من نسائهم خپلو زنانو ته تربصو انتظار به کوي 4 اشهر 4 میاشتې فإن فاؤوا کمیلاو شو فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخونکې مهربانه دی. وإن عزموا الطلاق او کده قص کړی وو د طلاق، لکه یو سړي قسم وخورو چې قسم په الله زه به تا ته 4 میاشتې نه در نږدې کېږم، خو دا مطلب پکې دا و چې دا طلاق دی. نو که د طلاق نیت یې کړی نو دا ښځه به بیا طلاقېږي، بیا د طلاق نیت دی. وإن عزموا الطلاق او که قصد یې کړی وو د طلاق فإن الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدونکی دی او علم والا دی.